زمونږ بل سوال د دې نه دا دی چې کم دوه مشهورې هستۍ دي، یو سکندر اعظم دی، بل ذوالقرنین دی. ډېر خلک وایي چې دا د یو سړي دوه نومونه دي. نو دې به مونږ تپوس کو چې دا د یو سړي دوه نومونه دي که نه دا جدا جدا شخصیت دي. ډېره مهرباني. سکندر او ذوالقرنین او دا خبره صحیح ده، ډېر مورخین په دې کې غلط شوي دي. کم چې د پاهي محققین دي هغې ته پته ده چې دا ذوالقرنین ډېر پخوا تیر شوی دی. سکندر د سکندر نیکه ملا نه پیدا چې ذوالقرنین تیر شوی دی. سکندر خو چې راځي نو د ده کړوسي دارا سره به جنګېږي. ذوالقرنین سایرس دی ګریټ، اصل خو دی ګریټ هغه و، چونکې دا مشرقي و، ایرانی و، د ایران پیداوار و. نو یورپ دا نه خوښوي، نو سایرس دی ګریټ باندې خاورې پرتې دي او الکسندر دی ګریټ دی. دا هغه یورپیزم دی او هغه سکندر غلامي په دې خلکو کې رامنډلې ده. ورانه باسره د سکندر هیڅ د ګریټ میګ نه دی. اوریجنل صحیح بادشاهي چې چا کړی ده هغه سایرس دی. څوک ورته خورس وي، څوک ورته خورش وي، څوک ورته کورس وي، مختلف نمونه سایرسي وي، RUS سایرس دی ګریټ. او بل تاریخي بیان به تعالی دا درکم په دې دلیل چې کله سکندر راغې ایران ته دا ځای قبضه کړه، دارا مارا وتښتېدو، نه دې ذوالقرنین کبر له تللی دی او هلته سایرس دی ګریټ چې ورته ویلي شي قرآن د ذوالقرنین ویلي دي، ځکه ذوالقرنین په نوم باندې کتابیانو دی پیژنده. د سایرس کبر له لاړه هلته کې د ده چې کومه مجسمه په هغې کاڼي کې یا په هغې ګټه کې جوړه وه، نو د هغې ښکرو او شاته د عقاب وزرې وې او د ده شکل په هغې کې جوړ و. د هغې تصویر یو انټیک وال، هغه تصویر راغستی دی. ما سره هغه تصویر هم شته، ما سره کتاب هم انګلیش کې شته، هغې باندې لیکلي I am سایرس دی ګریټ. زه سایرس یم، هغه لوی بادشاه یم چې چا ایرانیانو له دا حکومت ورکړی دی. زه هغه سایرس یم. نورې خبرې مې هغه دی کې یو وړوکی میز پروت و، په هغې باندې د سرو کاشوغه او د هغه ګیلاسونه او لوښي پراته وو. سکندر هلته یو ساعت کېناسته او هغې مقبرې چې کوم چوکیداران وو، نو سکندر هغې له څه پیسې هم ورکړې چې تاسو د خپل بادشاه و د هغې د هغې مقبرې حفاظت او چوکیداري کوي. دا ډېره ښه خبره ده. نو ذوالقرنین ډېر مخکې تېر شوی دی او سکندر مقدوني، سکندر اعظم چې ورته خلک وایي، دا بیل سړی دا د هغه نه ډېر وروستو راغلی دی، ډېره زمانه وروستو. 317 یا 327 قبل مسیح دا سکندر الکسندر دی ګریټ چې ورته خلک وایي الکسندر یونانی مقدوني چې د پیلپ زوی دی او د یو پادرنې او د یو مولخې کم چې د کواکب پرست یو مولا لور و، د هغې زوی دی. ده دې ډېر وروستو دلته کې راغلی دی. دا غلطي ډېر خلک په دې کې پرېوته دي. دې له پکار دا دی چې دوی د ابوالکلام آزاد تفسیر ترجمان القرآن په هغې کې دغه سورة الکهف ذوالقرنین لاندې دا ټول تفصیلات موجود دي او نور کتابونه هم شته، هغه پې حوالې ورکړي دي. هغه کتابونه ما الحمدلله پیدا کړي دي. دا ځان ځانله شخصیات دي، دا یو سړی نه دی. او ذوالقرنین نیک سړی وه، نیک عمل او هغه زموږ دې علاقو ته هم راغلی او پښتنو سره هم ذوالقرنین جنګېدلی دی. پښتانه دغه ځای هم موږ ته میلاویږي دا خبرې چې پښتانه ډېر زاړه خلک دی، دا بني اسرائیل نه مشران دي. او بیا سکندر چې راته خود نو دلته به پښتانه خو موجود چې د هغه نه سوونه کاله مخکې پښتانه د دی موجود نو بیا به چېرته تلل. نو ذوالقرنین تر دې ځایونو راغلی دی او هغه د یو هندوستاني اسپایي د لاسه زخمي شوی دی او د هغې نه بیا د هغه مرګ شوی دی او پات شوی دی. نو دا غلطه ازاله پکار ده. څومره چې نوی مورخین روان دي هغې دا پکار دی چې هغې سټډي وسیع کړي، کتابونه ډېر وګوري. او ابوالکلام آزاد یو ډېر لوی مورخ او ریسرچر دی، د هغه کتابونه کم سے کم خپله مطالعه کې هغه شامل کړي. ډېره مهرباني. السلام علیکم.